تاسو پرهیزګار شئ روزه ځکه فرض ده مسلمان باندې لکه نفسانی خواهشات تاسو وګورئ مونږ هر وخت مونږ د نفس ډیر زیات تابعدار یو د نفس غلامان یو نفسونه په مونږ د پاسه سواره دي او چا باندې چې نفس سوره بي او په روح باندې نفس تکړی طاقتوري نو دا انسان به ګناهونه کوي د نیکو په مقابله کې نیکي به ډېرې کوي ځکه روح کمزور دی روح ته خوراک نه ورکو د روح خوراک څه دی ذکر اذکار تلاوت نوافل استغفار درود و سلام نیک عملونه دې سره روح ته طاقت ملاوي روحاني غذا دې روح ته ملاويږي چې زموږ تاسو ټول سره روح هم شته او ورسره نفس هم شته او شیطان هم راسره نو دا دوه هم دشمنان دي ډېر خطرناک نفس او شیطان لکه دونه سخته مقابله ده زمونږه په دې دنیوي زندګۍ کې د باطل قوتونو سره شیطان خو بار بار الله پاک فرمایي انه لکم عدو مبین کنه دا بهشکه تاسو لپاره ښکارا دشمن دی ښکارا دشمن دی خدا سي ښکارا دشمن دی چې ښکاری نه ښکارا دشمن دی او موږ تخکاری نه چې ستا دشمن ته تخکاری نه او حمله د هر طرفه کوي حمله د کم طرفه کوي عن ایمانهم وعن شمائلهم دی د شانا د مخینا د خي طرفنا د ګس طرفنا هر طرفه حمله کوي او کینی په کم ځای کې په قبولارو کې چاته نه کیږي اوس کدا مولا په کګا سر شنو با شیطان کار ختم شو شیطان صدرو سنديزي خبره ختمه ځکه چې زه په کګا روان یم کنه او کدا مولا په دې غلا روان دي په صراط مستقيم نو دا شیطان نه دی ادو مبین لعقعدن لهم صراطك المستقيم خامخا ضرور به ضرور الله تعالی تفروی دا شیطان دغه مکالمه شي وی دی الله تعالی سره بار بار قرآن شریف کې دا کنورسیشن ذکر دی د شیطان ابلیس او د رب ذوالجلال خبرې اترې شي نو دا الله تعالی ته په تاکید در تاکید کلام سره وی دا شیطان ابلیس لعقعدن خامخا ضرور به ضرور زبکینما استاد بندگانو ته رب ذوالجلال صراطک المستقیم د دې په دې نه غلاره کې بہت کېنه نو په صراط مستقیم کې ناس ته د ښکار دشمن او دا شیطان زمون د وینو په هر قطره کې او زمون پرګونو کې چلن کوي زمون پرګونو کې ګرځي پرګ رګ کې دی ګرځي شیطان دا طاقت مولا الله په ګور کوي اوس دون خطرناک دشمن دی ښکاریم نه د سحر طرفه حملم کوي پرګونو کې دیم ګرځي په وینا کې او عمر سوایا ما عمر دومره ډیر نشي آدم علی السلام نم زرګونه کال مشر دی او د قیامت پورې ژوندۍ د مرګ ولل راځي دا سي خطرناک دشمن سره مقابله ده نو عقل خوې چې ګټل خو نشو مشکله عقل ګوره خدا بالکل تاسو دشمن چې سړی نو څنګه مقابله وکړي الله تعالی په فضل د شیطان سره مقابله کوي الله د فضل سوال وکوي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به ډیر وای اعوذ زپنا غواړم بالله الله سره یعنی په مدد د الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي دا کلمه سره راغله فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کوم نه کار چې شروع کین اعوذ بالله بده مخکې بسم الله چې الله تعالی شیطان نه وشړي کني بیا دا شیطان نیک عمل ته پریدي نه دی پریدي نیک عمل په صراط مستقیم کې ناس ته کار 24 غنټه مونږ د شو ا دې 24 غنټه ډیوټي کوي شیطان په موبایل په خوب کې هم نه راځي چې ودشي خوب کې نه راځي خوب کې هم دې خرابای په ویغه هم دې خرابای 24 غنټه سرویس دې ډېر مهنتي دی دا شیطان د پشان مهنتي زه نشته په دې کائنات کې بل څه د په دې ژوندۍ تاسو له نظر واچوي د ابلیس تا ګوره سرکشي غستې دي بغض او حسد غستې دي شپه ورځې په ځان یو کړی دا او د ژوند یو مقصد دی بنیادی یو مقصد دی مقصد دا دی چې الله تعالی ته دا ویلي دي چې زبستا دا ټول بندگان جهنم ته ځان سره بوزم دې مقصد دی بس
جهنم ته راکاږي. الله تعالی نو مدد غواړو. بل دا نفس خو خپل زمان ځان دي، ځان نفس ځان دي، دام دشمن دی، دغه یو دشمن او دا ځان مم دشمن دی. نو چې د سړي ځان هم دشمنی مړه، نو څونه خطرناکه مقابله شو د دې دشمنانو سره. اوس د نفس د کمزوري کولو دپاره او د نفس د ذلیله کولو دپاره او کمزوري کولو دپاره روژه ده. چې روژه څوک په صحیح طریقه نیسي او روژې بیا نفلي مسله نیسي د فرضي سره خبره مې دا کوله چې دا 11 میاشتې موږ دا نفس په خپل سر خېجولی دی. څه چې راته دا نفس وایي او زړه راته څه وایي بس هغه کوو لګیا یو، هغه کوو لګیا یو. نو الله تبارک وتعالی ډېره لویه مهرباني وکړه او 1 میاشت روژې را باندې فرض کړي. 1 میاشت روژې چې دا 11 میاشتې خو تاسو دا نفسونه په سر خېجولی دي، خو دا 1 میاشت روژې نیسئ دې سره دا نفس له کمزوري شي. کله سړي روژې نو بیا ګناه ته زړه نه کېږي، هغه شان ګناه ته هغه شان زړه نه کېږي. نو دا د نفس د کمزوري کولو دپاره یو بنیادی طریقه او بنیادی کار هغه روژه ده چې روژه سړی ونیسي نفس کمزوري شي. نو لہذا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې روژه علیک بالصوم، روژه فزان باندې لازم ک فانه لا عدل له، وی بشکا د دې برابر بل عمل نشته، د روژې برابر بل عمل نشته. مطلب دا ډېر بهترین عمل دی. قلت یا رسول الله مرنی بعمل، بیا ما عرض کوی د الله رسول صلی الله علیه و وسلم ما ته حکم وکړه په یو عمل، یعنی داسې عمل راکو چې زه به جنت ته لاړ شم، خپل رب رضا کم، کامیاب شم په هغې عمل باندې. نو قال محبوب علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي علیک بالصوم، لازم کا په ځان باندې روژه، فانه لا عدل له، بېشکه د دې روژې برابر بل عمل نشته. داسې 2 ځلې ورته دا جمله وفرمایي. نو تاسو چې کله په چا باندې خپل نفس هغه غالي وي او ګناهونه به د خپل نفس کوي، نو تاسو وګورئ دا رشوت خواره دا رشوت ولې اخلي؟ د دې شاته نفساني خواهشات، دا غلا ولې کوي؟ د دې شاته نفساني خواهشات دي، نور هېڅ نشته. دا دیاړي مار چې 800 روپۍ دیاړي